अस्सलाम वालेकुम मलगरो इमरान खान ته د لاهور های کورټ نه د 9 مې 12 مقدمو کې غټ ریلیف حاصل شوی دی. هغه نه علاوه پرون کیپټن صفدر چې کوم دی یو ویډیو ډیره زیاته وایرل شوی ده چې په دغه ویډیو کې کیپټن صفدر ډیر سپینې خبرې کړې دي. په دغه ویډیو حواله سره تجزیه‌نګار هم خپل رائے پیش کړی ده. ویډیو کې کیپټن صفدر سویلی کیپټن صفدر د مریم نواز خاوند دی جی څه خبرې کړې دی وره جی. کیپټن صفدر یو ویډیو وایرل شوی ده چې په دغه ویډیو کې کیپټن صفدر ویلی دی چې نواز شریف ته په لندن کې پخپو پریوتل چې راشه پاکستان بچ کړه او په څلورم ځل وزیر اعظم جوړ شه او هغه ملک نشي چلولې معیشت تباہ کړی دی. د عمران خان پارټي پی ټی آی یادوله نواز شریف لندن نه په منتون راوستو او بیا ورسره په الیکشن کې دوکا وکړه. جیلی اوټونه یې واچول او نواز شریف یې ګټې ته پرې نه خو. دا ویډیو ډیره زیاته وایرل شوې ده چې په دې ویډیو کې کیپټن صفدر دغه مکمل حقیقت ښکاره کړی دی. اوس په دې باندې ډیر زیاتې تجزیه هم کیږي. بل تجزیه‌نګار وایي د حواله سره چې عمران خان ډیر ټایم نه لګیا دی چې لندن پلان نو یو ځل بیا عمران خان رښتونه ثابت شو. لندن پلان چې کوم دی حقیقت ثابت شو ځکه لندن پلان حواله سره کیپټن صفدر خپل هرڅ ریویل ک خپل د هرڅ حقیقت وي. اوس په دې خبره د نون لیگ رهنما چې کوم دی ای هم د دې کلیریفیکیشن کوي او په دې خبرو باندې پردې اچولو کوشش کوي چې کیپټن صفدر خو یو ملنګ سړی دی یو مطلب بیوقوف سړی دی او تو کچھ بھی بول دیتے ہیں. نو چې دا بیوقوف سړی دی نو بیا نواز شریف خپل لور ولې ورکوله بیا ورسره د مریم نواز واده څنګه کېدو. د مریم نواز واده سره یو بیوقوف سړی سره شوی دی او آیا چې دی بیوقوف ته بیا میډیا ته ولې پریدي بیا په کور کې بندۍ ولې نه چې دی دومره سپینې خبرې کوي. ښه ډېر د جیاکار دا هم وایي چې په ملک کې ایمرجنسي ماحول هم جوړیږي دی بیانیې نه پس. بل مریم اورنګزیب پرون یو پریس کانفرنس کړی دی چې په هغې کې په عمران خان باندې ډېر غټ الزامات لګولي دي. مریم اورنګزیب په خپل پریس کانفرنس کې ویلي دي چې په عمران خان باندې د دهشتګردۍ مقدمې چلول پکار دي او 9 مې واقعیت والا خو بیخي پرېښل نه دي پکار او که 9 مې والا خلکو له سزا میلاو نشوه نو د ملک معیشت په نور هم خراب شي. نو د ملک معیشت 9 مې واقعیت والا سره څه کار دی خو الریډي څه په جیل کې د څه یو ځای دي څه بل ځای دي. مریم اورنګزیب نه یو صحافي تپوس وکړو چې تاسو وایئ چې مونږ 28 مې والا یو او عمران خان 9 مې والا دی. دی ځان له 28 مې والا ځکه وایي چې په 28 مې 1998 کې پاکستان ایټمي دماکې کړې وي. نو دی وایي چې هغه زمونږ په دور حکومت کې شوي نو دی ځان له خپل 28 مې والا وایي او عمران خان ته 9 مې والا وایي. نو په دې ته صحافیو پوښتنه کړې ده چې اوس تاسو دا خپل بیانیه چې کوم دی تاسو دا بیانیه چې کومه ده لکه مونږ 28 مې والا یو او عمران خان 9 مې والا دی نو دا بیانیه د خلکو خوښه نشوه او کنه د پاکستان عوام به وقوف ته چې عمران خان ته وټ ورکولو چې لکه تاسو 28 مې والا یو تاسو سره خلک مینه لري نو بیا عمران خان ته ولې وټ ورکولو چې دا سوال ته وکړو نو بیا مریم اورنګزیب سره ماته نه وي جواب ورسره نو او خاموش پاتې شو جی. خبر لاهور های کورټ نه د عمران خان په باره مقدمو کې ریمانډ کیس چې کوم دیغه ټرایل شروع شوی دی. پرون وکیل عدالت ته وی چې عمران خان 14 میاشتو داسې قید دی نو دا ټول کیسونه په عمران خان یو ځای ولې نه اپلای کیږي. په دې ټول کیسونو کې په یو ځای عمران خان نه ولې تفتیش نه کیږي چې کله کپتان یو کیس نه رها شي نو بل کیس په دی راوچي چې کله بل نه رها شي بل کیس په راوچي. نو په دې ورته جج صاحب هم ویلي دی او ډیر زبردست ریمارکس پیش کړی دي چې په دې کیس به ټرایل کیږي نن به دوباره ټرایل شروع کیږي او عمران خان 14 میاشتو داسې قید دی سم مفرور خو نه تاسو ولې د 9 مې واقعیت تفتیش عمران خان نه په جیل کې نه کوي چې کله یو کیس پر راواچوي نو کیس چلی چې تر څو هغه کیس نه ختم شوي تاسو بل کیس نه راچوي چې څومره کیسونه دي په یو ځای راواچوي په جیل کې ټول د کیسونو کې په یو ځای تفتیش وکړي. دا چې کوم دی جج بیا یو ډېر زبردست ریمارکس پیش کړي دي. نو دا اپډیټس په دې ویډیو کې خپل رائے په کمنټ کې ضرور شریک کړئ. د ویډیو کتلو زیاته مننه جی. والسلام.